جی بالکل دا وخت زه په مردان کې په ډرګ کنټرول دفتر کې ناست یم چېرته چې هغوی څه داسې بوګس دوایان نیولي دي جعلي دوایان نیولي دي ملګري سره خبرې کوو جواد صاحب سره چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي سر جي دا راته ووایي چې تاسو څومره پورې مال نیولی دی او دا څه شی دی څه نقصان د دې نه ولاړېږي دمه جواد دی اور زه د مردان ډرګ انسپکټر یم دې دا یو انجکشن دی روپالیک ورته وایي چې هغه کله چې کوم د مور او پلار مور او ماشوم چې کوم بلډ ګروپ یو بل نه بدل وي آر ایچ فیکټر بدل وي نه پای کې لګي اور تقریبا کم سے کم 7 to 8,000 چې کوم دی هغه مارکیټ کې اوس پرایس دی دا خو مونږ ته د انفارمیشن هډن انفارمیشن دو او په هغې په بیس باندې چې کوم دی نو مونږ یو ریټ کړی اور دا سټاک را روان و د بار نه روان و هغه ځای خو چونکې انډر انویسټیګیشن دی نو زه ډسکلوز نه غواړم خو هغه را روان و او مونږ دلته کې یو پریمیس کې 2 ورځې کاروایي وکړه د فرایډې د غرمې نه ورته شروع شو اور هغه کاروایي چې کوم مونږ انجام ته ورسوله سټاک مونږ ونیولو نو هغه بیا سیچرډې ماښتن و په هغې کې ډېر انجکشنې داسې وې چې لکه مطلب څه انجکشنې بالکل پیک کړې وې څه پیکینګ میټیریلز وو څه چې کوم دی نو خالي پیکونه وو ټیک ده نو هغې کې هغه مونږ ونیولې او هغې تقریبا راؤنډ اباؤټ چې کوم دی که نه راؤنډ اباؤټ کم فګر دی نو هغه کم سے کم داسې تقریبا 1000 پورې انجکشنز وو اور هغې هغه نن سبا مارکیټ کې چې کوم پرایس جوړېږي نو هغه تقریبا 1 کروڑ روپونه سیوا و نو هغه مونږ ونیولو تاسو چې کوم میډیسنونه دي ول دا د دې تقریبا 1 کروڑ روپے دغه جوړیږي تقریبا 1 کروڑ روپے چې کم دین دغه لاګت جوړې دو چې هغه مارکیټ ویلیو چې کم دین دغه 1 کروڑ روپے تقریبا جوړې څه نقصان نه دغه نه دا کتونکو ته وایي چې لکه نقصان دغه انجکشن نه څه دی که فرض کړه جعلي انجکشن والی شي جی دا جعلي انجکشن خو 2 فیکټرز دي کنه یو خو چې کوم مقصد د لپاره لګیدل نو هغه مقصد دغه پوره نشي تاسو ته ما دا وایي چې لکه مثال کله زنانه ته دا انجکشن جعلي ولګي نو د ټول عمر ماشومان نه کیږي ځکه چې دغه کمپلیکیشنز داسې دي چې هغه کوم مقصد د لپاره لګیدل هغه مقصد پوره نشو ځکه چې هغه دوايي پکې کې نه و بل دا و چې لکه مثال آیا دا انجکشن ځان لګول چې کوم د ځان لم نقصان دی چونکې وین د ډایرکټ دوايي زی وین د ډایرکټ یو شی زی نو هغه دوايي یا هغه چې هغه کې کم بن شوی شي آیا دا سو دا صفاو دا وبوي دا نلکی وبوي نو په هغې باندې خو هغه مونږ لیبارټور ته لیږلي دي او د هغې لا ریزلټ نه دی راغلی اب ریزلټ راشي انشاءالله او کاروایي پکې شروع ده اور چې کله برابر شي نو بیا زموږ خپل یو پروسس دی موږ بورډ ته جمع کړو زموږ ډي جي صاحب چې کوم دی نو په دې کې ډېر هغه فیر پروسس دی چې هغه لکه مطلب د هغې بالکل فالو اپ کېږي هغه پرسنلی د هغې تپوس کړي چې دا کیس کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی نو چې هغه کمپلیټ شي انشاءالله بیا به هغې نه پس نوره کاروایي په ایماني کېږي جواد صاحب عموما موږ ګورو که نه نن کتونکو ته پیغام هم ورکړئ چې زیاتره ځایونو کې تاسو چاپي ووښئ او تاسو ته اطلاع وي د هغه اطلاع مطابق چې دی نو هغه ځای کې جعلي دوایانې وي نو زما خپل خیال دی چې دی نه یو لکه په لوی کچ باندې انساني زیان جوړېږي ډېر زیات غټ تکلیف جوړېږي ځکه چې یو غریب سړی راشي هغه فرض کړه دوایي واخلي هغه په دې مقصد والي چې زما مریض به ښه شي الټا هغه ته نقصان ورکړي په دې باندې تاسو وایئ مختصرا زه خو دا وایم که نه جي چې دا جعلي لفظ استعمالول لکه مطلب مونږ سسپیکټ ویلی شو خو مونږ ته جعلي نشو ویلی ځکه چې جعلي ډیټیل رپورټ چې راشي د هغې نه پس چې کوم دی ته یو کس ته ویلی چې دا جعلي دی جعلي نه دی هغې پورې مونږ سسپیکټډ ورډ استعمال وکړو او جي نه زه تاسو په هغې باندې هم ګایډ کول عام کمیونټي ګایډ کول غواړم په هغې باندې نو اوس د دې حل دا دی چې جي لکه مثال مونږ له پکار دی چې مونږ دوایانې لکه اتنټک ځایونو نه واخلو چې مونږ لاړ شو یو سټور ته لاړ شو مخې نه وګورو یاره د هغه کنډیشن څنګه دی اے سی لګېدلی دی ساین بورډ لګېدلی دی د هغه نوم شته نوم نشته اور بل دا د چې لکه مطلب عام کمیونټي کې دا پکار دی کم سے کم موږ خو لایسنس پیژنو که نه چې بره هغه لایسنس لګېدلی فارم 9 باندې لګېدلی فارم 9 غټ که نور څوک نه پیژني فارم 9 خو پیژني که نه چې فارم 9 د هغه لګېدلی دی نه لګېدلی نو موږ له پکار دی چې موږ د هغه ځایونو نه دوایانې واخلو ځکه چې یو کس سره لایسنس وي نو هغه لایسنس باندې جعلي کارونه نشي کولی غلط کارونه نشي کولی ډېره مننه جي یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې مردان کې چې کوم کیمپ نیولی شوی دی هغه د پاسه د 1 کروڑ روپو دی او بل دا هم ده چې جواد صاحب دا وینا ده چې هغوی چې فرض کړه دغه انجکشن په ځای د دې چې هغه یو زنانه ته ولګي فایده ورکړي نو دا انجکشن چې ده نو دا بیا ډېر غټ نقصان هم ورکوي دې نه علاوه هغوی دا هم وینا ده چې چا سره سرټیفیکیټ وي او دا ده چې کوالیفیکیشن هم برابر وي دا هغه خلکو نه تاسو دوایانې اخلئ
کم خلک چې واقعي صحیح کاروبار کوي او صحیح دوایانې ځان سره ساتي. جی